أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنذرون إن ولي الله الذي نزل كتابه ويتولى الصالحين والذين تدعون من دون لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وأن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستغفر بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدون في الغي ثم لا يخسرون وإذا لم تأتهم بآية الله قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر بربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه له يسجدون. مقصد صورت آراف بیان دریو مسئلو ہے. یو تسلی نبی اسلام را ہر مبلغ لا کوم چې نبی اسلام رښتینه وارث دی الله کتاب بیان اغل تسلی ورکړي چې کفیل حالات د تسخ دي دشمنان غالب دي ملګری کمزور دي رحمت انګوا دا ټول دغه ټول مردا شانی آخر با اللہ تعالی طاقت در کے ساتھ دشمن با اللہ تباہ کی اب دې باندې مثال پیش کړي د موسی علیہ السلام او د فرعون چې ابتدا کې موسی علیہ السلام سره کمزور و بلغه د کافرانو بادشاہانو وزیرانو سرمایدارو نو موسی علیہ السلام کمزور په ځار باندې لیکن الله دغه مدد وکړ هغه تباہ شو دے الله بچ کړ د ملګری دوه مطلب ترغیب ورکه اتباع معاملتا چې الله کوم حکم را لګلی باغی باندې عمل وکړي اکمل ونکه مذل خوار بشي هغه باندې واقع بیان دی ابلیس چې ابلیس اتباع معاملتا نو کړی دا الله کوم نو منل ذل خوار دی. درې مسله په صورت کې ترغیب ورکړي بیان د توحید او رد شرک ته چې توحید بیان کوي رد شرک کوي کزان ته د پیغمبر وارثان وای په دې مثالونو د پیغمبرانو چې هر پیغمبر لومبه خبر کوي او عبد الله مالک من اله غیره ته چا پروا نه کوي نه پلار نه بادشاہ نه د قوم نه د مرګ نه د جیل په درې وړ مطلب باندې واقعات بیان شوي دي. رد اشراف اربعه هم شو شرف دعا شرف العلم شرف تطرف او شرف العبادت. હવે મેં કે دعا جرم ورکو منکرون د تقویبات ورکو اوس بیا مشرکان ته زجر ورکوي چې دا تو تر مدد شوي دا غستاغونه بندګان دي نو تخپل جد پورا کول شي نو هغه کوم نشي پورا کول خپل الله به حاجت پورا کو چې خپل حاجت نشي پورا کول ستا حاجت به پورا بیا خو بل کې وفات هم دي. ان الذين تدعون من دون الله بشکا غزان تاسو رحمت کوي بيد الله نه امثالکم تاسو پشان دي پس کې په انسانيت کې پس کې په عزت کې پس کې په احتیاجاتو کې ستاغون ضرورتونه چې ژوند
نو خپل جد پورا کول شو پیر بابا یا کاکا یا بل بابا نو چې نه شي پورا کول په خپل ځوان باندې عمر نه بعد وتا د کوم کله جد پورا ته تا جت روای مشکو خوشاوه بل دا تیر شو بل دا راشي صورت نحل کې التوی مړ دي ژوند دیم نه دي بدبخت مړ دي آدم ارشدون ګورې والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا عقدان چرمت کوي مشرکان دي الله نه نشي پیدا کولای شو شي وو نو ترجمه راوړي بوتان نه مراد هم ضمیر د راوړي د جمع د انسانان وهم ادغه اولیاء یخلقون پیدا کړی شي دي مخلوق دے امواتم مړنی مړ ژوندیم نه دي ځان نه مرګ نه د پکړ شوی مرګ راغلو یا د ګولای نه مړ دی یا تور نه مړ دی یا په زهرو مړ دی یا په بیمارای مړ دی چې ځان نه مرګ نشته ورکو تان مسکن ورکی غیر احیاء ژوندی نه دي دا تاکید را وای نه قبر کې بیا ژوندی نه قبر کې مړ دي نو دا وکله پورته کی و ما شورونا او دای نه پیږي چې کله پورته کول شي قیام د قبرونه ځانو ته پته نشته نو تا نه څه خبر ستاسو حال نه دارنګه صورت حج ګورې صورت حج کوي آیت نمبر 73 کې یو الناس ضربا مثلا او خلقو بیانول شي مثال د ایجاد مخلوقاتو فاستمعوا له وغوتكيدي ان الذين تدعون من دون الله بشکا کسان چې تاسو رحمت کوي به الله نه لا يخلقوا ذبابا چاره لانه داخل کړي په خلق چاره نشي پیدا کولای یو مچ ولو اجتمعوا له اگر کټول اولیاء اتفاق کړي مچتا چرای اتفاق او یو مچ جوړو او جوړول خو پریدا ويسلبو مذباب شان او کچر او تخته دینه دی اولیاءونه هم راړي خبوتان نه دي یسلبوهن نوې شان څه لا تنقذوه منه ننشي واپس کوله غشه دي مشنا تور کمزوري ضعف طالبو کمزور دي رحمت کوونکې په اعتبار د عقیده چې ډیر کمزور عقیده چې مړ ته आवाज کوي والمطلوب ا کمزور رحمت کیدونکې په اعتبار د اسباب او اسباب نشي چې رحمت شي ما قدر الله حق قدر تعظیمونه کوم مشرکان د الله پوره تعظیم چې د الله په ځای باندې بلتا وادو کو غیبانه د الله بي عزت وکړه ان الله لقوی عزیز دارن دلته ما الله وای عبادم تاسو په شان دي تاسو په شان دي په اجتونو کې وای دا بوتان دي نو بوتان ته بوتي چې تاسو په شان دي اځه عمره بوتان دي متبوت کته انسان فدوهم رحمت کی دا اولیاء هم بیا راړي فدوون نوای فلیستجیبوا فلیستجیب نوای یستجیبوا بیا دا کلمندو نو قبول تیادو کستاسو کچره دا درشتي نه اوس په نبی کید اولیت د دونا په نبی د اسباب د اولیت باندې تکه انسان چې مخلوق دی دا په اسباب کار کوي نو کومه شي دي اسباب ختم شي دي نو پس راځو ته رحمت شو پس راځي الهم ارجل يمشون بها اده خپېدي چې راتله کې بل خپو باندې خپېشته کوه چشته انده قبر د خپل د خپیر بابا څو کتاب ټول په خپل قبر تللو کاکا صاحب شیخ عبد القادر جیلانی بل دا ته دا تګنج بخ شوی د خپل قبر ته لو کچا بوتلو چاوړو په سر نو چې خپل قبر ته نه تل طالب د دې ته څنګه راوړل کم بخته یو املم اذن یادې لاسونه دي
یبطشون بها نیول کوي په لا تشته ته تر مر شو کوی چشته نو خپل لامبلو کچا لامبولو نو چې بل لامبي نه بتاله هغه بل حاجت پوره کړی شي او دور حاجت شوی دی دا ماشوم چې نه دروستو دا مولانا صاحب ورو دی دا ټوړو کې ماشوم دی د مور دوست نشي لامبوله ورو کال کې لامبوله کینه اوس نشي لامبوله وي نه شرمېږي او د مامره سره استاد لوی سره بل د جامع واسي لامبي نو د الله کې طاقت شته د نبی علی اسلام چې حضرت عائشہ رضی الله عنها وای نبی اسلام چې کله اخري ټیم وفات کېده نو وی به الا ان الموت سکرات الا ان الموت سکرات د مرګ ډیر سخت دی الله دې په بو کې وو پر مخ به راکم حتی مالت یاده وتا نبی اسلام لاس کا توغره بیا نشو ورته توره چې وفات شي لاس نشو خزول بیا کینه حدیث کې د بخاری شریف راځي نبی اسلام فرمایي اذا مات ابن آدم کله بنی آدم مرشي انقطع عنه عمله داغه اعمال ختم شي ځکه اعمال کیږي په لاسونو په خپو په سترګو په غوګونو ول الله کتاب او په سترګو ول الله کتاب په خپو بجماعت تور شي په قران په لاس په قران اوچت کړي نو فرض ختم شي انقطع عنه عمله داغون اغنا اعمال ختم شي الا من ثلاثن درې اعمال فاتح کیږي یو درې شیان فاتح کیږي یو چې څوک ته دواګانې کوي یو که صدقه جاریه کړي یا چاته علم پریخه دکا بس پل عمل ختم شو نو دلته وایي الهم ارجل او استفهام د انکار دی یا نشته عادی خپيري چې دل کې پایبانی نشته عملهم اذن یادې لاسونه چې دل کې پای نشته ام استفهام عملهم اورونه یادې سترګې چې دل کې پای نو دم ام استفهام نشته نویني عملهم اذان یاد دې وګونه چې دل کې پای باندې نشته ناوري قران په استفهام سره انکار کوي وای نه پید استماع ویلې کچ انک لا تسمعون نبی سما خو نشته واده نبی سما راکشه دغه خو نبی سما کړی دا چې ناوري وای تی وته شورو لکه انک لا تسمعون تی وته شو نه شورو دې دا څنګه دي اور اس راضی په سورته فاتر کې آیت نمبر 14 کې ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم التم نبی سما کړی کتا کوي دا ناوري تاسو आवाज لا يسمعوا دعاءكم اته استفهام تر انکار کوي چې ناوري بڑا وګونه نشته دغه وګونه ارته ختم شي په مرګ سره خپې ختم شي لاسونه ختم شي یعنی لاس باندې نیول نشي کوله په خپوتل نشي کوله په سترګو کتل نشي کوله په وګونه اوریدل نشي کوله دا څوخ منی چې خپې ختم شي لاسونه ختم او برلیان به وي نسترګي شته زموږ دیو باندېان وای نه سترګې ختم شي البته وګونه وای ژوند دي وګونه باندې وي د کم دانه وای بس دغه څنډه کوسلا مشایخ ویل مشایخ دلیل په دین کې خدا تو راځي کنه تو پر کول شي اجته نو قل دو شرکاکم ورامات کوي د برخ خواندان تاسو اته چې الله برخ ورکړي الله د شرک کړه ځان سره را مدد کوي ثم کیدونی بیا د ما تدبیر کوي د مرګ ما وتوجه محمد اسلام تاسو نه مني باباګانو ته تاسو نه مني د مړکا منغو وتوجه چې د پنځ پیریان د مړکا بابا راوړتا ته خو راځي کنه نو راو درسي ما د مړکی دا ثم کیدونی مخکې صورت کې بابا هم دا ویل وې بابا پیژنې خپل ابراهيم عليه السلام هغه مې څوم نشي کوله مړوي هیڅ نقصان چال نشي مال نشي را کوله آیت نمبر 80 وحاجوا قومه اجغړو کړه سره قوم ده قال ابراهيم السلام تحاجوني في الله اجغړ کوئی ماتره په ول الله کې په بلند الله کې په ول الله کو قد هدان حال چې الله مال توفیق راکړي دې مسالې کې
ولا خاب ما تشركون دی وته مړ بدی کی ولا خاب ما تشركون به او دنه ریګما دا هغه چانه تاسو صدران جوړی د الله سره ها الا ان ربي شاء مگر که چر غوړ رب زما سره نقصان هک څه نقصان الله راکې جدا خبره نو دارنګي دلته ما سمکیدونی بیا زما تدبیر کوي د مرګ فلا تنذرون نو مال مولد مرا کوي مال مولد مرا کوي ان ولی الله الذي نزل الكتاب یقینا دوست زما الله غدا دې چر لګل قرآن په دې مطلب باندې چې مړی نشي راځي نقصان نشي ور کول بیا سبب په دې مطلب قرآن راغله چې مخلوقات په اسباب کار کوي چې مړ شي مړ سره اسباب ختم شي او هو تولى صالحین او د الله دوستی کوي د نیکان سره اوس نور اجز د مخلوقاتو والذین تدعون من دونهم اقدان تکرمات کوي بیر الله نه لا تتون نصرکم توان نشي لره توان لري استاو د امداد ولا انفسهم ينصرون ان د خپل ځانونو امداد کول شي وان تقوم الى الهدى اكثر بلی دا مشرکان الى الهدى قران او سنت لا تمنون منی ناوري نمنی راځه قران ته وینا یا هم دا اولیاء تم ضمیر کې دي شي وان تقوم او کته تاسو رحمت کوئی را بلیدا اولیاء الى الهدى قران ته چرشه بابا ما ته قران وخا لا تمون منی نی خیرتا و تراو اتوینه دی مشرکان لا یم دونه لک چې ګوري وتا تا او دای نیویني ستا حقیقت ګوري تاویلی دا محمد ابن عبد الله دې په دې حیثیت دی پیجنی دا محمد ابن عبد الله دې قریش دې لکه په قبل حیثیت چې دا محمد رسول الله دې پاغلی نه هغه حیثیت الله پټ کړل هم لا ابصرون انو نی دستا حقیقت لرا تاوی نیج دا محمد ابن عبد الله دے دا پیجنی دا عبد الله ته دا شم بابا نو سره لیکن دی نیوی نیستا حقیقت چې دا پیغمبر دے اوس ممنګ ویني چې دا پلان کې زمار تر دې زمار د کلی دے لیکن حقیقت نیوی نی چې دا پیغمبر وارث دی د الله کتاب دی نه نو خود العاف عمل کوا د لرکول شرک اپا لرکول عمل کوا لرکول شرک او الله لا تلر کد ګیرنا و امر بر او کم کوا بیان کو په توحید باندې وارن الجاهلین اما خوړل جاهلان مخواړو دا نه جاهل د مرا نه انسان چونکه صورت مکی ده جګړه مخوا اما خوړل جاهلان که سړی جهالت کوي تاسو را مخ ترازی او جنگ د سره جوړه جنگ مخوا ابن کثیر دیو جنوی خذ العفو وامر بالعرف كما امرت خذ العفو وامر بالعرف كما امرت ولنكل في الكلام لكل الانام فمستحسن من ذوي الجاهلين ولنكل في الكلام نرمي کو په کلام کې کل هر چا سره فمستحسن من ذوي الجاهلين ذکا چې کم چاله الله درجه ور کړی نو هغه سره چې نرمي کوي نو هغه سره نرمي خوان کوي وَمَنْ دَانَكُ مِنْ شَيْطَانَ نَزْغٌ او ضرورت کی تا تھا د شیطان وسوسه چیرې ویو داخلي ویو داخلي د خدای خو باسه ویو نو فاستعذ بالله نه په اړه په امداد الله ځکه جګړه په مطلق ډیر نقصان شي اکثر جګړې نر مثلا روانه شي شیخ قرآن وی جګړه د وکړه په ابتدا کې نو سل کلمه مثلا رسول الله اج بیا کلمه مثلا پوره شي خلک کوئی شي بیا خیر ده
ابتدا کې جنگ وګړه مثلا لړ ختم کړه. فاستعذ بالله، پناه غواړه په امداد الله سره. شیطان وسوسه چې چوي وا یا شیطان وسوسه چې دې هم نه مړه ورکیږي دا الله ته ماغه خرابو دی ونینا بس پلا کې د ټیک شوی دا پر قرآن سکه موږ د کو تبلیغان ته وګوره د تبلیغ ورته چې لو لګو سلور ماش لګو خدار چا بخوخي او دا ځان لیکار جوړ کړ دار چا دشمن شوی. نفس بالله وهو دا خو شیطان حرامي دی په بل میړی. امام رازی رحمت الله علیه کله چې سړی مشرکی نو شیطان نو تر درسو نه خطي نی فریدي هغه حق لار ده. کله چې په خپل ایمان باندې راشي حق لار د قران راشي نو شیطان بیا ورته کول نه شي بیا له ټیله ور کوي مخکې کوي بیا د مخکې کی چې 200 کروڑ ثواب نه غټي دا خو لږ ثواب 200 کروڑ ثواب ده پکې اتل 1000 کروڑ ثواب ده پای کې الله هغه ورشه ا جګړم پکې نشته ربادم بغیر دار چا بخوخمه اپان 200 کروڑ ثواب په ګمو غټي نو دا کذا فصل بالله دا کذا موږ اکثر علما په دک تر پړولې دي وایره جګړې وای نشو کوله و ډیره موده به جګړه او ډیره موده به فسادو کې خلکو سره وای بس ته تبلیغ کور شو ادا خو توحید غیم بیان نه و دای له توحید وردی توحید دای بناول شي توحید په قران کې بیان دي زبانی د جمال خر سره توحید نه بیان دي. فاستعذ بالله نه پناه واړه د شیطان نه په امداد الله سره یقینا د الله سمیع علیم او دې په ذات ان الذين اتقوا یقینا کسان چې یریږي د الله نه قرآن بیانې مسله بیانې نو اذا ما سم طائف من الشیطان کله جوړه دي ته یو خیال له طرف شیطان نه خیال چې موږ پر مسله نور مسلې به کو د وضو مسلې به کو د اودس به کو تبلیغ کې ورشو انو تذکروا د یاد کی الله یاد کی اعوذ بالله وای فاذا مبصرون ناتا بدوی بیا کتون کې دیته بیا حقیقت معلوم شي چې دا شیطانی اثر وای خوانو ارونه د شیطانانو یمدون راخی دا شیطانا یمدونا کی ضمیر شیطانان او هم کی ضمیر دا غرون شیطانان دا انسانان یمدونا ما راخی دا شیطانان دی خبرون اللہ فی الغیب فترکشای کے ثم لا اکترون کمین کئی پدی سرکشای کے وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ او کل شرات لون کتا پیو موجزی سرا نو قالوا وَإِذِ لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا وَلِلْفَتَنْ نَقْرَ دِي لَوَا تَتَبَيْ دا موجزہ متوخا نم بدیو منو نو چتوائی موجزی خدا اللہ پدا کی لولا اجْتَبَيْتَهَا ولی دی غورا نقرہ دی موجزہ بد خیلی وکننو قل انما اتجواب قل انما تبما يوحى الي من ربي ويقين تابع ما داغا دا کتاب جو ہے کل شماتا درب زمانہ دا قرآن تابع او هذا دا قرآن کریم موجزید رفتانا دا موجزہ لگا کہ وہ ابھی سڑتا دا قرآن بیانے دین قطع موجزہ شتے چنی مدرسہ کے سبق پہلے ہو او تا دے بیانی جو معشوم الگ دے سکول الگ دے کالج الگ دے سبق نہیں ویلے پلار مولانا دے قوم مولانا دے او قرآن بیانی دا کرامت لگ دے غٹ کرامت دا دے دا قرآن کریم بطان ربکم دلائل دی معجزی دی درفتانا دا دی کنا او دانا ہدایت دا رحمت دے قوم یومنون قوم رچ ایمان راوڑی بصار دا بصیرت جمعنا بصیرت ہوئی دا دڑا رنا تا او ابصار د بصر جمع د سر رڼا این قران کریم سره تړي د زړه سترګې روښانه شي د بیا حق باطل کې تمیز کول شي د چې سړی ته وګوري ته پته لګي دا څنګه دی بدعت دی که مشرک دی دا نر سړی که دله سړی دی لالچي دی او که بلالچه دی زناکار دی او که شریف دی بالکل سرونه بیا پته لګي د بدن نه پته لګي دا د زړه رڼاګانې بنده تراشي
هذا بصائر من ربکم دا قرآن کریم دلائل دی رناگانی دی رفتاتنا دا زڑا رناگانی او ہدایت و رحمت قوم لچی ایمان روید اللہ پہ کتاب بان او جو دورا بہتر کتاب دے آداب ذکر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ او کله چې لوستل شي قرآن فاستمعوا له نو غوږ ورته کېږدئ او چپ ورته ودرېږئ خامخا په تا به رحم شي. یو سماع ده یو استماع ده. سماع مطلق اورېدل، سړی یو کار کوي ګوټ کوي لو کوي په لاره باندې او څه ګانه معنا اوري، دا سماع ده. یو استماع ده. استماع یعنی د رب غوګونو اورېدل، توجه سره اورېدل چې نور شغل ختم کی او دې توکل. نو قرآن کریم دا نه چې فسمعوا ده وګ وته کې ده او اورېدل دا څه فسمعوا ده وګ وته کې، یعنی که کوم کار یې هغه پرې ده. اوس هغه حدیث کې چې راځي چې لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، موږ نه کې چې فاتحه نه ویلي نو دا چاله منفرد له چې ځان له مسکي او کوم چې د امام سره د امام قرات د فرما قرات ته من کان له امام فقرات الامام له قرات، د چا چې امام د امام قرات د فر قرات ته قرات ته دلته وایي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ او کله چې لوستل شي قرآن فاستمعوا له نو غوږ ورته کېږدئ وانصتوا او چپ ورته ودرېږئ لعلکم ترحمون، خامخا په تاسو باندې رحم وکړی شي. وانصتوا انصات دې ته وایي چې لکه ګټه دي په ځای پرته چې دا دې جړخوځي نو سره ادا دوه لفظ را استماع انصات مطلب دا دی کدا ته موزي چې پای کې قرات پتی زبانی لکه سار موز دې د ماخام دې ماسختان د جمعې موز دې نه ته وخت کې رچا واځه وکړه راته او کدا ته موز چې ماسپخین موز دې د مازیګر موز یا دا لري او ته لري په لس شلم سب کې ولاړوي و انستو کاوا د درسي ګونو درسي انستو ځکه امام قرات کوي مخه ده کنه نو فقراء من کان له امام فقرات الامام له قرات، دا چا چې امام وي یعنی څوک چې امام په موږ کوي د امام قرات د لپاره قرات ده. رسول الله وګورئ تاسو سورته قیامت 29 پارا سورته قیامت آیت نمبر 14. د نبی اسلام عادت مبارک دا چې وحی به تراتله او نبی اسلام به تر ویلي نو الله وی چې دا د قرآن بیا د بیا مکه خیر مکه نبی اسلام به دیو جوی چې مان ير نشترته کې د الله کتاب د شیات شراته نو الله وی لا تحرک بی لسانک مخاطب پر قرآن باندې بخپلا اتاجر بی د فر سلوار کې پس د کول دی باندې ان علینا یګم باندې جمع کول دی قرآن دی ستاپسینه کې او قرآن ارستلی استاد جبینا دا زما کار دی ته بس وګ کې راځه منګو ملګر ته وګ وته کې دی چپ ته کې نه توجه کوي الله به لپسینه کې کې نه الله به ورخلین الله وباسي فذا قرأناه فتکل چې منګه لوستلو کو قرآن روان شادي لوستلو پسې نبی اسلام ته چا لوست قرآن الله وای کله چې منګه لوستلو کو نو نبی الله خو نه لوست وتا جبرئیل نو جبرئیل اسلام قرأت ته الله پاک خپل قرأت وي ځکه د جبرئیل اسلام الله مقرر کړو د دیو جنن جبرئیل علی السلام هغه قرأت ته الله خپل قرأت وي دا رنګه موږ امام په خپل مقرر کړی ځان الله مخې ته ان امام قرأت زمونږه قرأت ته لکه دی مثال داسي یو وفد دی بادشاہ الله د شلو دیر شو کسان وفدي نو هغه دا نه ټول په یو خبرې کوي اې د وخت ځان یو امیر اٹھا کی یو مشر چې کوم تکړه خبرو چرته به خبرې کوي او مونږه با
یعنی وته وای چې دا خبره وکړي اولی کی وته ناغوي ښا چې لاري نور چپ ناسي هغه یو چې کوم نه هغه خبرې کوي اوس دا ټول خبرې شروع کی بادشاہ ته او روښونه د خر دامنو د دربار ادب نه پیژنې ټول په د خبرې کوي اوس په جمعات کې دا هغه سره درې سره په خلک ولاړي ابل امام لګي روښه د خلک لګي دا غدر دا خو بالکل دا عقل نه خلاف خبره چې امام لګیاره الحمدلله رب العالمین دی په دې مو الحمدلله رب العالمین نو کله کله وای دا کله چې امام وای غلشي غلی سبحان ربي سبحانك اللهم وبحمدك دا لپاره نو دا کله د خپل قرات وکړه الله نو تبع خو امام نه مخ کلاړي ته خو امام نه مخ کلاړي بیا دعا مزه امام سره توای اوس امام کلوي غیر مغضوب علیهم ولا الضالین تبا دغه دستوي امين به کتب خپل قرات برابر ذکر النبي اسلام وي اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين امر النبي اسلام دي امين وای اوس امين اقوي ولا الضالين نو تبا څنګه خپل قرات برابر کداغه سره امين وای نو کته امين وې دا نو ته چې بیا تا نه خدای سپات شکنه دا غیر مغضوب علیهم ولا الضالین دا فتنه فارشه نو دا ورستو بیا د امین نه نو چې بیا تر ول الضالین دا وای بیا به امین وای کنه وای دا ټول خبره ګډه وړه ده ټول خبره دې ګډه وړه ده وای حدیث کړه ته په حدیث صفېږي یو سنت دی یو حدیث دی نو بخاری چې دا بخاری خبره راغه غریب یو عالم دی او مجتهد دی په المذهب مجتهد مطلق خو نه ده کنه بل هغه خو شافعي مطلق د خپل مطلق صاحب دغه حق ده لکه امام طحاوی رحمت الله علیه محدث ده ناغه د خپل مسلک تایید کوي دغه په هر یو دغه محدثین وی په څلور امامانو په مقلدینو کې محدثین شته نو هر یو جماعت هر یو امام چې دغه مقلدي او هغه امام د فقه تایید کوي نو دلته الله د جبرئیل السلام قرات خپل قرات وي فدا قرانا او فکر چې ولول موږ دا قران نو په روان شه دي لوستو پته نو دارنګ دلته ما وذا قران او کله چې لوستل شي قران فاستمعوا له وغوغه کېوان چې په تو درېږي ایو حدیث کرا دي مسلم شریف انما جعل الامام ليتم به امام دې پر مقرر کول شي دا غي اقتدا او پرشین پیدا کبر فکبروا چوي الله اکبر الله اکبر وای پیدا قرا فانصتوا د مسلم شریف راځي او کله چې هغه قرات شروع کړي فاتحو تاسو ته چپو درېږي اداګي په بخاری کې راځي واذا قال امام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين دا نوې فاذا قراتم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين نه چې امام وایي چې کله امام وایي چې غیر المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين ثابت دا چې امام په فاتحه وایي مقتدی فار فاتحه نشته واشه فاذا دیو جن شیخ الاسلام رحمت الله علیه ابي ابن تیمیه هغه دا چې نزلت فی الصلاه دا آیات د موس په باره کې نازل شوی اوس که څوک وایي چې موس خو رښتونه د زاد شوی دی او دا آیات خو مخ کې دی اته کې دا ته چلو خو چې نزلت فی قضا وایي دا آیات په پلان کې بارکنا اے مطلب دا چې کله نبی اسلام باندې موس پرش نو نبی اسلام دکا دا آیات ولستو نو دلته په قضا دا معنا ده نو شیخ الاسلام وایي نزلت فی الصلاه دا تر دا د ګل شعر په بار د موس کې
بیا وای کله کله صحیح خبر د امام مسلم سره وی لکه وای فاذا قرأ فانصتوا کله چې امام قرات کوي ذکر امام فاذا قرأ فانصتوا دا غندي وی نو کله کله امام مسلم څخه امام بخاری دا خبره خی ابیا وای لولا الحديث کدا حدیثم نه وي د امام مسلم دا لو وجب العمل بالقران اب قران باندې عمل کول واجب د قران وای واذا قرأ القران فاستغفروا الله وانصتوا لعلكم ترحمون ولولا الحديث لو وجب العمل بالقران که حدیث نو وي پرکا واذا قرأ فانصتوا کدا نو وي مثلا لو وجب العمل بالقران نو په قران باندې عمل واجب واستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون خامخا تاسو باندې رحم وکړئ یو خبره ته کوم غیر مقلد سره موږ په دې ګور باس مکوې ښا په دې قرات مراد باندې پرته ده کړه خوش شته کنه منګه منو چې منو یې نو بیا کې موږ باس پسکی کوو موږ خو منو موږ خو چې بیره په دې شته خو موږ ته نه را په دې خخکاری د قران نه ثابت دي د قران نو تایید دي الذين هم في صلاتهم خاشعون دای په موږ کې خشوع کوي خشوع دي ته چې سره ډیر خضره خدنه دارنګي موږ وو فاتحه شته د امام شافعي بنس باندې جایز هم نه جایز نه وایو او بهتر دا چې نو د قران ثابت ده چې قران وایي قران واستېشن تاسو سره مو وایي تاسو چې پوندرګي نو خامخا په داس برهم وکړي شي رسول راضي په صورت حامیم سجده وګوره آیت نمبر 26 وقال الذين كفروا ويا کسان چې کافران دي لا تسمعوا للقران وغمکې د قران ته والغوا فيه شور به جوړ کړي دلته څوی قران الله وی اذا قرأ القران فاستمعوا له اکافر دوی لا تسمعوا لهذا القران وغمکې د قران ته قران دلته وانصتو چې په دوی کافر دوی والغوا فيه شور به جوړ کړي قرآن سوئی لعلکم ترحمون پتا برحم کرشی کله قرآن ادب وکړه هغه دوی کافر وي لعلکم تغلبون شور په جوړ کې تاسو غالب شي کافران په دې پوي دي چې قرآن په عمل کې جاری شي کفر نشي پاتې کېږي کفر او تختی قل جاء الحق وزهق الباطل راغ قرآن باطل لاړ دا کدا بیا کفر نشي ټینګېږي د دې نه کافرانو کوشش دا کوي چې قران کریم دې بیان نشي کم خلک چې قران باندې اداره کافرانو امداد کوي وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهير الكافرين سوره قصص آیت نمبر 86 کې وما كنت ترجو ان چتا امید کو ایل قائل کا کتاب ضرور کتاب دا مضبوط کتاب ولا رحمتا من ربک لیکن دا قران در کل مهربانتیا درفستانه وسوسو فلا تکونن ظهیر الکافرین مکه کته امدادی کافرانو قران چې لسته شي قران لولا په دې باندې کوپر پټاوي اته قران ادب کیږي نو خلک په قران فيږي او رحم درهم مستحق ګرځي خلک نو چې اته د کافر دی په دا جوړه چې قران سره شور جوړ کا نو موږ دې غیر مقلد و د موږ امام شافعي ته نو هغه د خپل مسلک درته کې دغه غي مسلک جدا دغه د خپل دلایل خپل اصول خیر خدا دلته چې کوم دا اوس د حنفیان نه چې غیر مقلدین شي
دینه تپوس کوو چې دا خو د کافرانو صفت جوړ کړه چې وسره وسره ته وایه دا د کافرانو صفت قرآن ذکر کړی دی واذکر ربک او یادوا رب ستا فی نفسک پزړه خپل کې تضرعا فاجرا وخیفتا فیربانه ودون جار من القول ابي د تیزنا د وینانا او نه پتی د باندې وینانا بالغدو سبا بیگا امګت د غافلین په ذکر باندې دا آیات بالکل صریح ده چې ذکر وکړو د دې قیامت علامات نبی اسلام دا ذکر کړی دي چې قیامت علامات دا چې په جمعات کې به اوازونه اوچت شي په جمعات کې خلک خبرې کوي کوي نو دغه حدیث دلان دي مرقات کې مولا قاری کې چې په جمعات کې आवाज اوچتول حرام دي ولو کانه بالذکر اگر که ذکر وي نو ذکر مفروع باندې کې او اذن ذکرم پرورو ده امام رازی رحمت الله علیه شافعی مسلک لري خان داغه کتاب د تفسیر کبیر په دې د باندې غلی کې قال ابو حنیفه و امام ابو حنیفه چې اخفاء التامین افضل امین پرو باندې ول دا بهتر دي او پتی دا باندې جائز دي وقال الشافعي امام شافعي اعلان افضل پتی دا باندې ول قولی او امام ابو د خپل خبره د صحت د فاره د دې د دلیسی چې واذكر ربك في نفسك تضرعا خيفا بیا وایي وفي قوله آمين وجهان آمين ویلو کې دو وجه دي احدهما انه دعاء یو وجه دا چې دا دعا ده والثاني انهم من اسماء الله تعالى دویم وجه دا چې دویم توحید دا چې دا د الله نوم نه نوم د امين نو بیا وایي فان کان دعاء ک امين فرض کا دعا امام رازی وایي نو وجب اخفاؤه نو بیا دی واجب دی فرض دی سره پروبانه وي لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا دې سورۃ آیت نمبر 57 وای که فرض کا دعا امین دے نو بیا وجب بیا واجب د اخفاء ده پروبانه وي ذکر الله کتاب کې ویل شي دي چې ادعوا ربكم تضرعا وخفيا آیت نمبر 55 دې سورۃ کې تیر شو ابیا وای وان کان من اسما وان کان اسما من اسماء الله او کچر دا امین دا الله د نومونه یو نوم یعنی ذکری نو وجب اخفاؤه بیا هم دې روول واجب دي لقوله تعالى واذكر ربك في نفسك دا ذکر دا تضرعا وخيفا بیا وای بیا امام راوی فاعل لم يثبت تل وجوب کچره امین پرو باندې د دې وجوب ثابت نشي کنه نو فلا اقل من ذبیه نو کم از کم مستحب خدای پرو باندې وینا اور کوئی واجب د ذکر قران کریم وای کفر کا دعای نو قران دعا پرو غواړي او که ذکرې نه ذکر پرو وای نو واجب د چې پرو باندې امام رازی وای او کفر کا واجب نوم شي نو دین خو د انکار جو کول چې پرو باندې مستحب ده ونحن بهذا په مسلک ده او چونکه هغه خپل مجتهد دی نو په دې پويږي
واذکر ربک او یادول افسا فی نفسک پزړه خپل کې تضرعا پاجزا باندې او خیفه پر اپیر باندې ودون الجهر من القول او نه پتیدا باندې وینا نه بالغدو سبا بیگا امکه تسبیح خبرنا ان الذين عند ربك بشکا کسان عند ربک چې په دې طرف سادي دا تسلی ده په دې کې غدري وړه مسالې راوړل کې صورت هغه دا دلیل نقلی ده د ملائکونه د فار تسلی او فار ده ترغیب فی تبلیغ یقینا کسان چې په دې طرف سادي ان ارشد خواک مخلوق لا استكبرون عبادی ځان غټ نه غړي د باندې د الله نه تسلی وسبحونه او پاکی به نه د الله درمه مثلا رد شرک بیان توي ولو یسجدون ادي الله تابعدار دي دویم مثلا اتباع معتزله دی آیات کې سجده دا سجده تلاوت په قران کریم کې سوار نصیحه په دې صورت کې دا ورپسې بیا په سورۃ رعد کې دا بیا ورپسې په سورۃ نحل کې دا بیا په سورۃ مریم کې دا شان ورپسې دا سوار نصیحه د سجدي سو کوم دی کپر کته په خپل قران وی د آیات دی وی نو پتا باندې سجده د تلاوت واجب شو قبل چا قرات کو تاوار ته په پوه شوي یو که پوه نه شو پتاي څه نشته که پوه شي دا سجدي آیات یې هغه ته چې لکه دا سجدي آیات ماوي سجده وکړه بیا هم پتا باندې واجب شو کبه موږ کې امام لګیا دی امام د تلاوت د سجدي تلاوت د سجدي آیات نو هغه هم چې لړ به سجدي له تبو لړ شو سره سجدي له او کله هغه نه یې شو ته نشته به ته هم داغه نه یې سو ته هم لاړم او د سجدي نه دا دی چې وای چې پړه کې وای چې د تلاوت د سجده کوم بس پړه کې وای نو کدی وی کې کدو کدرو ک سلور ک په یو د سلور پیزو کې هم ټیک دی هغه یو نیت کافی ټول په دغه یو نیت باندې وکړي هغه جدا د نیت کې ټیک د نیت خدای را دی ته وای او دې دا کې ما دا آیت دو دلوي یو دل په قرات کې ویل یو دل مې وسوي اکیده بیا بیا وام چې په دې دا نه شل د لیمون په مام یو څه در پتا سو یو دا البته کوڅه او سره پاتې ده اته د غدا لار تر سپلو تر ده وافت راغی بیا واره بیا په دوشوي یا ما په چې بیا ساده نو بیا و مام دوشي پتا دوم دوشي نور کې چاته بیا سیادي بیا ما تیار کې ما خیال کې نه راځي سم مسائل کې چاته راځي یاد ده به بیا وامه چې په دې کې څه مسلې کا تفات شي نو ان الذين عند ربك بشکا کسان چې په دې طرف ستادي فرښتې مقرب نو ځان غټ نه ګرځي د بندګۍ د الله نو ته ځان د الله د بندګۍ نه غټ مګړه قران بیانو کله جنگ کوي به ته قران په پرې غوړې وسبحونه او پاکي به د الله نه غدره مثلا اشاره کوي پاکي الله بیانو رد شرک او بیان توحید کو ولو یسجدون او دی الله تابعدار دي دی الله تابعدار دي رد شرک یعنی رد شرک دی الله تابعدار دي یعنی اتباع معاملې کوي ادرې د دوی مسلې ته اشاره شو ټول په یو آیات کې قران سورۃ راغون کوم نو مقصد د سورۃ ده بیان د درو اردو کې بیان ماده ان الذين تدعون من دون الله بشکا کدان بشک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو مشرک اللہ کے سوا عبادوں بندے تمہاری طرح جس طرح تمہارے حاجات ہیں اپنے حاجات نہیں پورا کر سکتے وہ بھی اپنے حاجات نہیں پورا کر سکتے تھے فدعوہم پس پکارو ان کو فلیستجیبوا لکم تو چاہیے کہ قبولیت کرے تمہارے اگر ہو تم سچے اپنی دعوے میں کہ ہاں بابی داتا گنج بخش ہے تو پھر تمہارا جو پورا کرے بات داتا گنج بخش ہے الہم ابھی رد ہے ان اولیاء سے
نفی الوہیت کا بدل نفی صفات الوہیت کے، کیونکہ مخلوق اسباب پر کام کرتے ہیں اور ان کے اسباب تو ختم ہو جاتے جب مر جاتے ہیں۔ علم ارجلن، آئین اولیاء کے پیر ہیں، یمشون بہا کہ چلتے ہیں ان پیروں کے ذریعے، پیر تو موت کے ساتھ ختم ہوئی تو کیسے آئے گا؟ ام لہم ایدن، یا ان کے ہاتھ ہیں یبطشون بہا کہ پکڑتے ہیں ان ہاتھوں کے ذریعے، تو ہاتھ تو ختم ہو جاتے ہیں موت کے ساتھ۔ ام لہم اعین، یا ان کی آنکھیں یبصرون بہا کہ دیکھتے ہیں ان آنکھوں کے ذریعے، تو موت کا آنکھیں بھی ختم ہوئی۔ ام لہم آذان، یا ان کے کان ہیں یسمعون بھی کہ سنتے ہیں اس کے ذریعے، نہیں سنتے۔ قل ادعوا شرکاءکم، کہہ دیجئے پکارو اپنے سرداروں کو، تم اکیدونی پھر تدبیر کرو میری موت کی، فلا تنظرونی پھر مجھے مہلت مت دو، ان ولی اللہ، یقین دوست میرا اللہ، معاون میرا اللہ، وہ ذات نزل کتاب جس نے بھیجا اس کتاب کو اس بات پر کہ بغیر اسباب کے کوئی بھی نقصان اور فائدہ نہیں دے سکتا، اور یہ اللہ تولی الصالحین، دوستی کرتا ہے نیکوکاروں سے، والذین تدعون من دونہ، اور لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا طاقت نہیں رکھتے تمہاری امداد کی اور نہ اپنے آپ کی امداد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم پکارو ان کو إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم پکارو مشرکوں کو إِلَى الْهُدَىٰ قرآن کی طرف، لازم وہ نہیں سنتے یا نہیں مانتے قرآن کو۔ یا وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم پکارو اولیاء کو إِلَى الْهُدَىٰ قرآن کو کہ او بابا مجھے قرآن پڑھاؤ، تو بڑا عالم تھا، مجھے سورت پڑھاؤ، لازم وہ نہیں سنتے نہیں مانتے تمہاری بات کو۔ اور ترام تو دیکھتا ہے ان مشرک، وہ ترام اور دیکھتے ہیں مشرک تم کو، اور ترام تو دیکھتا ہے مشرک یہاں دونوں دیکھ کہ دیکھتے ہیں تم کو، ہم لا یبصرون، اور وہ نہیں دیکھتے۔ یا تو دیکھتا ہے او مشرک کہ اولیاء قبروں میں دیکھتے تم کو، حالانکہ وہ نہیں دیکھتے۔ خود الاف، پکڑو کام ہٹانا شرک کا، وامر بالمعروف، اور حکم کرو بیان کرو توحید پر، وارض عن الجاہلین، اور منہ پہ جاہلوں سے لڑو نہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر پہنچ جائے تم کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تو پناہ پکڑو اللہ کی امداد کے ساتھ شیطان سے، یقیناً یہ اللہ سننے والا جاننے والا ذات ہے۔ بے شک وہ لوگ اتقو جو ڈرتے ہیں اللہ سے، اللہ کی کتاب بیان کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ کی کتاب بیان کرتے ہیں، توحید بیان کرتے ہیں۔ اذا مسهم طائف من الشیطان، جب پہنچ جائے ان کو ایک خیال شیطان کی طرف سے، تذکر تو یاد کرتا ہے اللہ کو، اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اچانک وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں، حقیقت ان کو نظر آ جاتی ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ، اور بھائی شیطانوں کے مشرک پیر، مشرک مرید، بدعتی مولوی، يَمُدُّونَهُمْ، کھینچتے ہیں یہ شیطان ان کو، اپنے بھائیوں کو، فی الغی سرکشی میں، شرکیات و بدعات میں، ثم لا يقصرون، پھر وہ کمی نہیں کرتے شرکیات و بدعات میں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِ بِآيَةٍ، اور اگر تو نہ لائے ان مشرکوں کو ایک معجزہ، فرمائشی معجزہ، تو کہتے ہیں لولا اجتبیتہ، کیوں نہیں چنا تم نے اس معجزے کو، معجزہ لاؤ نا۔ کہہ دیجئے انما تبع ما یوحی الی، کہہ دیجئے بے شک میں تابع ہوں اس کتاب کی جو وحی کی جاتی مجھ کو میرے رب کی طرف سے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ قرآن کریم روشنیاں ہیں دل کی تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت لقوم یؤمنون، اس قوم کی جو ایمان لاتے ہیں قرآن پر، اس اب آداب قرآن کی۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب پڑھا جاتا ہے قرآن، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو کان رکھو اس کو، وَأَنصِتُوا، چپ کھڑا ہو جاؤ اس کو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، خواہ تم پر رحم کی جائے گی، رحم کی جائے گی، تم کو قرآن کریم تمہارے سینے میں اللہ ڈال دے گا اگر تم نے ادب کی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد کرو اپنے رب کو، فی نفسک، اپنے دل میں، تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً، اور ڈر کے ساتھ، ودون الجہر، اور بغیر تیز کے، من القول، ایک بات سے،
بغیر تیز بات کی، یعنی چیخ چیخ کر مت کہو یا اللہ یا اللہ یا اللہ لا الہ الا اللہ، جیسے لوگ صبح اکثر صبح بعض مسجد میں لاؤڈ اسپیکر میں لا الہ الا اللہ کی آوازیں اٹھائی جاتی ہیں، تو مولوی کا امبخ کی زبان منہ میں زبان نہیں ہے کہ ان سے کہے کہ بھائی مت کرو، بری بات ہے۔ اور دون الجار من القول، اور بغیر تیز کے من القول اور کہنے سے، بالغدو صبح اور شام، اور مت ہو جاؤ تو بے خبروں میں سے، ان الذین بے شک وہ لوگ عند ربک جو تمہارا رب کے ہاں ہیں، یہ مقرب فرشتے، وہ تکبر نہیں کرتے، خود کو بڑا نہیں مانتے، عن عبادت اللہ کی بندگی سے، اور سبحون اور پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی کہ اللہ پاک ہے، عجز سے اللہ پاک ہے، نازور سے، ولو یسجدون اور اللہ ہی کی تابعداری کرتے ہیں۔ تو مقصد سورت کا بیان 3 مسئلوں کا، تسلی نبی علیہ السلام کو، ترغیب اتباع منزلہ کو، اور ترغیب توحید کے بیان کو اور شرک کی رد کو۔ پہلے مسئلے پر اور ان تینوں مسئلوں پر واقعات بیان ہو رہی تھی بطریقہ لطف نشر غیر مرتب۔ پہلے مسئلے پر واقعہ آیت نمبر 103 کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا، کہ دیکھو کتنی مشکلات تھی موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن اس نے دل تنگ نہیں کیا تھا، نہ اللہ کتاب کو چھوڑا تھا، حتیٰ کہ بہت دشمنی وہ کر رہا تھا اس کے ساتھ۔ تو تم بھی چاہے پوری دنیا تمہارا مخالف ہو، تم نے قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ دوسرے مسئلے پر سرے میں آیت نمبر 11 میں شیطان نے اتباع منزلہ کا نہیں کیا، ذلیل و خوار ہو، اگر تم بھی ہے مسلمان قرآن کی تابعداری نہیں کرو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ جیسے آج کل دیکھو مسلمان سارے ذلیل و خوار ہیں، انگریزوں کے نیچے ہیں۔ اور تیسرا مسئلہ ترغیب شرک کے رد کو اور بیان توحید کو، اس پر بیچ میں آیت نمبر 59 کے بعد پیغمبر کے واقعات بیان، اور یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا 6 مرحلوں میں بیان ہوا تھا تفصیل۔